ما ته یو ښځې ټېلیفون کړی کال دوه مخکې په ټېلیفون ما ته څه وایي زه راته هلکه یو څو جلکۍ ویم ښه بیانونه به نور علما درته ما ته وایي چې یو تپوس ترې کوم چې د یو سړي د څلور ښځې جایز دي نو د یو ښځې له څلور خاوندان ولې منع دي ما شل خو که منع دي شل خو که 50 خو که شوق دی نو پوره کوه موږ درته څه وایو خاون ورته وایه او زوج ورته مه وایه میړه چې څه ته وایي په پښتو کې میړه ورته مه وایه او چې څومره کې تکړه شه نه وي تا له غصه درله مې تا نه دا تپوس کوم چې ته مسلمان یې که غیر مسلمه نه وي الحمدلله نو الحمدلله زه مسلمان یم مې چې ته مسلمان یې نو قرآن او سنت یو څو دلیل موته آیتونه او یو څو حدیث به ورته وي نه وي خلک دا تپوسونه کوي ما وی وایره ستا کې پراته خلک هسې باندې کوي لکه یو سړي ښځې له طلاق ورکوي مونږ ته ټېلیفونو کې یو سړی دی که داسې طلاق یې ورځي هغه سړی راوله یاره وایي ما پرس که ما پرس خو وایه دا باګړو بې غیرته چې ما طلاق ورکړی دی نو ته اوس پکې بل یاد دی بل پرس کې شیطانه وتېری ټیستا چولی دی بل یاد دی دوه کسان او استنجا ته ناست وو چاردان ته نو هغه یو کس پکې باد لاړ اواز والا باد نو هغه ډېر هوښیار و نو بل ته وایي ورورې وایي چې اودس کوې نو جامې غونډوه غونډ غونډ کښېنه هغه وایي خدای دې بې خو باسه ټیز دې مو اچو اوس یې په ما راغلی هغه وایي دا ټیز خو ما چولی دی هغه ما چولی زه خو شرم نه کوم بس انسان دی اوزي باده واسې تا ته وایم چې غونډ غونډ کښېنه او جامې را غونډوه لکه شی په هغه ورتېد د مارونو بنیاد خبرې ته غوږ کېږدي ما وی ښه درې جوابه در کوم یو خو دې دغه شو چې دا مې درته ووایي د قرآن او سنت وخت لږ دی هغه دا تاسو ته معلوم دی علما الحمدلله او مې دویم دا دی چې د یو سړي څلور ښځې وي او بچی د څلورو ښځو نه پیدا شي پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکې پلار دی او نسب یې معلوم شو چې دغه یې پلار دی د هغه نه نسب او میراث هم معلوم شو دغه یې مور دی او دغه یې پلار دی او که سړی یو ښځه یوه او خاوندان یې څلوري نو د پلار څوک شو نسب یې چا نه ثابت شو میراث به د چا نه وړي مې دا دې واورېدل مې درېیم دا فطري تقاضا ده چې سړی به یو ښځې به ډېري چرګانو ته چرګ یوې چرګې ډېري که نه خبره لوړې ده په کور کې وګورئ تاسو هلکه تاسو خو پوهېږئ کور کې چرګې ډېرې وي که چرګ ډېرې چرګان ډېرې چرګ یوي او چرګ او چې دویم چرګ دې راوسته د دې مخکني چرګ دې حلقت ورته ګوره هغه د ضربه یا ضربه او د قال یقولو ګردان یې شروع کړي قال یقولو ګردان چې د حد نه وته چې دا خو زما قوم دې ته پکې د کمې راوي پوه شئ په خبره نه پرېږدي یو سړی او مې په ګډانو کې وګوره نر به یوي او ښځې به ډېرې او په اوښانو کې وګوره فحل یو نر به یوي او نورې به ډېرې دا قانون فطري دی او مې درې مور وي بس یې کا مې و درېیم خطرناک دی وي نه بس پېښ وم تاسو خبرې یو سړي له څلور ښځې نو یو ښځې له هم څلور مړونه بیخ دې د ښځې خو به دونه ډېرېږي رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت نه مخکې د یو سړي په سر به 50 ښځې دې 50 نه به 100 مړونه ستا پلار را پیدا یو له څلور څنګه نه را پیدا میرا جسم اور میری مرضی اسلام کې زما حق نشته دا هغه انسان دی چې د نور ته وایي چې نور نشته اسلام چې کوم حق ښځو له ورکړه خو دا څه شی دی د هماغه زهر په دې ملک کې خورول دي کوم زهر چې انګریز خواره کړ نو په بر صغیر یې حمله وکړه او بیا فورا قبضه کړه او کوم زهر چې روس په دغه ملکونو کې چې دا کوم آزاد ریاستونه یې خواره کړل او د هغې نه پسې پکې قبضه وکړه هغه زهر دلته کې خورول غواړي پرده خطر پردې ته پکې څه ضرورت دی ما وی کیله چې په پوستکي کې بند دی دا کیله ده او چې پوستکي ورته لر کړه نو بیا مچانو ته او ماشو ته ګوره په 2 منټه کې بس ښایي کم جوس چې دا ګني په نل کې دننه دي نو محفوظ دي کورې کېده ډیران د پاسه کېده دا د الله په ګیلاس کې بند دي دا به خاکېږي نه او چې دغه جوس چې د ګني د بند نه وویستل چې مخامخ کېده هسې په کوټه کې نو مازدیګر به یې زګوله کړې اوس خاشې ښځه خو هغه ده چې په پرده کې باندې ما خو نه دي ویلې الله فرمایي یا ایها النبي قل لازواجک و بناتک
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. او ته پردې ته ظلم وې، ته نکاح ته ظلم وې.